د نن د جلسې قدرمن صدر د متحده قبایل فدریشن مرکزی او صوبایي قائدین او پر سټیج ناست نور سینیر ملګري او په پندال کې راغونډ شوو عزیزانو قریبانو ستاسو د ټولو په اجازه باندې د ټولو د مخه زه ستاسو شکریا ادا کوم ستاسو خپل کمیټي ټیم او مشترکي د متحده قبایل فدریشن عزیزانو د نن څخه نه دی بلکې دا د مرحوم ملک باز محمد خان د ټیم څخه را روان دی دا یو ثمر دی او دا به مخته هم نسل در نسل روان وي عزیزانو د متحده قبایل فدریشن مقصد دا دی د پاکستان د جنډې حفاظت کول او د ولس مظلوم عوام آواز او په وطن کې راوستل امن ترقی او خوشحالي عزیزانو تاسو وګورئ نن زموږ په وطن کې کوم حالات روان دي موږ د کوم حالات سره مخامخ یو زموږ په وطن کې امن نشته زموږ په وطن کې خوشحالي نشته نن ادارې د عوام خلاف سولې عوام د ادارو خلاف دي دا سره کم ناصر روان دي زموږ په وطن کې د شرپسندو د لاسه څخه دا نن مشتي خپل قبایلی نظام ویر کړی دی مشتي خپل قبایل تر شو لاندې کړی دی هغه قبایل سکم قبایل کې مشتي فیصله او مرکه جرګې په کمبل کې دی نن مشتي فیصله جرګې تر عدالتو پر ورسېدلې هغه قبایل سپکم کې به مشتي د مصر د کسر عزت بو احترام بو قدر بو نن هغه احترام څه نن هغه عزت څه نن هغه ریسپیکټ څه عزیزانو بیا د بیا ماف تاسو وګورئ نن په عدالت کې میړه او مینا هم ولاړ دي په چغو غرغړو دي د انصاف طلبګار دي نن په وطن کې زما د وطن خوندې مندې هم په عدالتو کې ولاړې دي په چغو خبر غړغلو دي انصاف غواړي مګر تاسو د زه دا وایم دا عدالت دا کچاریانې دا د غریب ولس دپاره نه دي دا د ټیکېدارانو د خانانو دپاره دي او د متحده قبایل فدریشن کوشش دا دی چې د دغه د ظالمانو د لاسه مخلاص کو کمبلې ته مه راولو متحده قبایل فدریشن صدر چې کومې فیصلې په دا لږ وختو کې کړي دي تاسو که چیرې دا د عدالت باید تر وګورئ زه وایم د انسان وشتان به سپین سوي ولی هغه انسان اډونه به خاورې سوي ولی مګر هغه فیصلې به نه وې سوي او دا شرپسندو د لاسه څخه تاسو وګورئ عزیزانو نن موږ په مختلفو قومو سره ډیوایډ سوي یو په ځایو خیلۍ باندې سره تقسیم کړي یو نن د داسې یو د داخلي هغه کسان ډیر زیات په تکلیف دي ډیر سخت په تکلیف دي د چا چې دکانونه ویران سول د چا چې دکانونه ډسټرب شول د چا چې باغونه ویران شول هغه کسان هغه خلک اوس د داسې یو داخلي ډیر سخت په تکلیف دي عزیزانو څه ټیم چې موږ ته په ځایو خیلۍ باندې نو سره تقسیم شوي تاسو هسټري وګورئ تاریخ وګورئ هغه ټیم زموږ حکومتونه تر اصفهانه تر دلی تر بخارا پورې ول څه ټیم چې موږ ته په ځایو خیلۍ سره تقسیم شولو د هغه ریزلټ عزیزانو ستاسو مخته دی پکار دا دی چې موږ ته یو پر بل لاسونه سره واچو یو موټی سو سره دا ځایو خیلۍ پرېږدو هغه څوک چې د موږ د تیزه د ځایو د خیلۍ ناجایزې فایدې واخلې پکار دا دی هغه برتې چې راواخو د خپل آینده نسلو دپاره غمونه دشمنۍ نه بلکې مینه او محبتونه پرېږدو بیا به زموږ ته په وطن کې امن هم راسي خوشحالیانې به هم راسي عزیزانو نن که ملک صاحب پر سټیج ناست دی شپه ورځې پر ځان یوه کړې ده دوی په مرکو کې هم ستړي دي دوی په جرګو کې هم ستړي دي ستاسو څه خیال دی دا د سیاست دپاره راوتلی دي په والله که ملک صاحب د سیاست دپاره راوتلی دي نه متحده قبایل فدریشن د سیاست دپاره دی دا صرف او صرف د مرحوم ملک باز محمد خان یو سوچ یو نظریه وه یو ویژن و بلکې دا ویژن په کراچي کې چې کوم حالات د پښتنو سره روان وو نو مرحوم ملک باز محمد خان د دا ځای ځورلی دا پښتنو مسلې ورحل کړې دا پښتنو پر سر یې لاس کېښولی نن هلته پښتانه خپل ژوند زندګي په ښه خوشحالي باندې تېروي هغه ټیم په 1903 کې متحده قبایل فدریشن په وجود کې راغلی نو تاسو دا وایم متحده قبایل فدریشن غیر سیاسي پلیټفارم دی په دا کې هر قوم هر خیل له موږ سره شرکت کولی شي
له تاسو درخواست دا دی چې کم دی بار بار ماته دغه ویل کېږي زه خپل خبرې مختصره کوم نو تاسو دا ریکویسټ دی دا درخواست چې راسي د متحده قبایل فدریشن ایسه جوړ سي متحده قبایل فدریشن